15 ورځې وړاندې فتحپور تحصیل چې کوم دی په دې کې د ډکیتۍ یو واقعه راغلی ده. کله چې هم دغه خبرې نه خلک خبر شو نو خو شا علاقې خلک ډیر زیات او خپه شو چې را کوو ګورو فتحپور یو داسې علاقه ده چې د لری لری پورې خلک یو بل پیژني، خو بیا داسې قسم واردات دلته کې راشي نو خلک ډیر زیات په تشویش کې مخته شي. ګرانو کتونکو د نن 15 ورځې مخکې په فتحپور کې رحیم الله چې کوم دکاندار دی او هغه خپل کور ته د شپې ټایم کې تلو نو د هغه سره یو شاپرو چې په هغې کې تقریبا ویل کېږي چې د 80 تولو پورې سپین زرو د دې نه علاوه ورسره یو 2 موبایل وي. ګرانو کتونکو په دغه وخت باندې د چې کوم ډاکوان دي یا ډکیت دي نو هغه خواله ورغلي دي او د ده سره دغه شوکه پاکه شروع کړې ده. د ده نه چې دغه سونه هم اخیستې ده او ورسره چې کوم نورې څه موبایل وي هغې هم رااخیستې دي. ده ورسره په دغه ټیم کې لګیا و چې یاره دا دونه زه یو قسم ورنه کړم. نو په دغه ټیم کې د ده په غوږونو یو اواز ولګېد چې یاره بس ولګي په دغه یاره باندې دغه شاپر بیا ډایرکټ سمدستي پرېښی دی. د دغه شاپر سره د سره یو 2 موبایل هم وي. بیا په ویلو کې دا هم راځي چې یاره په دغه 2 موبایلو کې یو موبایل چې کوم دی نو د هغې نه باقاعده پر اسرار طریقې سره ایزي پیسه هم شوې ده. بیا که فکر وکړو چې دا خبر کله راغی نو اکثر په ذهن کې دا خبره راشي چې یاره څنګه ایزي پیسه خو که فکر وکړو یو OTP کوډ ځي بعد د هغې نه پیمنټ چې کوم دی نو هغه موصول کېږي. ګرانو کتونکو دغه ټیم کې بیا موږ ته دا خبر راغی چې یاره په دغه موبایل کې د دغه رحیم الله چې کوم افیکټډ پرسن نو د هغه شناختي کارډ یا NIC چې کوم نو الریډي په هغې کې وه دوی په دغه طریقې باندې بیا هغه دوباره ریسیټ کړی دی او پاسورډ یې ورله دوباره خپل ورکړی دی او د دغې نه بعد یې دغه پیمنټ چې کوم دی نو هغې بل یو نمبر ته ایزي پیسه کړی دی. ګرانو کتونکو دا وخت موږ په فتحپور پولیس سټیشن کې ولاړ یو او دلته کې زمونږ د SHO عزیز الرحمن صاحب سره خبرې وشوې نو هغوی چې تقریبا کیس الحمدلله 90% چې کوم دی نو هغه مونږ نږدې شوي یو او کسانو ته قابو یو. بعد د دې نه به انشاءالله ورځ نیمه کې چې کوم دی نو هغه ملزمان به مونږ میډیا ته مخامخ کړو، تاسو عوامو ته به مخامخ کړو چې د دغې نه خلکو ته پته ولګي چې دلته کار غلط انجامي.